أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ننني درس के إن شاء الله العزيز सूरत अनआम पारा नंबर 7 रुको नंबर 10 11 आयात नंबर 89 90 91 द्रे आयातों चले नागब वेले की उस दीज़े के अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म दा कसानो कम च मख के द अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दगه फेरस تیر شو ولس انبیاء अलैहिस्सलातु वस्सलाम तذکره وشولم الله وی د انبیاء अलैहिस्सलातु वस्सलाम ته مونږ کتاب ور کړو حکمت ور کړو حکومت ور کړو نبوت مو ور کړو فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نو وز د مکې دا مشرکان کدی د حضور اغشان تکذیب کوي او الله پیغمبر ته چې تو اخرنه پیغمبر نه مونږ ته پیغمبر نه منو نو د دې په دغه انکار سره اس هم نکېږي. الله وی ته مونږ فقط وکلنا بها قوما مونږ نه هغه مقرر کړي دی په دې باندې داسې خلکو لیسو بها بکافرین چې هغه بنوي د دې نبوت نه د حضور د پیغمبرۍ کېدو نه پیغمبر کېدو نه انکار کوونکي. بیا حضرات چې مفسرین لیکلي چې د کې دوه قسمه خلک یو قول چې نو هغه دا چې د دین انصار او مهاجرین صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین مراد دي. دویم قول چې نو هغه دا دی چې د دین مراد تر د قیامت پورې هغه ټول خلک دي چې څوک نو هغه الله په پیغمبر باندې ایمان راوړي نو دغه ټول خلک د دین مراد دي. نو کله مکه مشرکانو تاسو ایمان را نوړو نو څه چل وشو الله رب العزت به داسې خلک نور په دې مقرر کړي چې دا غوي په دې پیغمبر باندې او د کتاب باندې ایمان راوړي. بیا الله رب العزت فرمای اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. دا کسان یعنی دا انبیاء علیهم ډله الله وی دوی ته الله پاک هدایت کړولو پس دوی د دوی په هدایت باندې اقتدا وکړه چلیږه. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو هغه د مخکینی انبیاء علیهم السلام نو د دې نه خو یو دا معلوم شو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د تمام انبیاء علیهم السلام نه افضل دی. زګه چې نو هغه کم چې نو هغه تکالیف او کم چې نو صفات په هغه انبیاء علیهم السلام کې ځان نه ځان لول هغه ټول صفات نبی علیہ السلام کې چې نو هغه ټول پټوله اومندل کېدلو. لکه ابراهیم علیہ السلام کې چې نو هغه لوی صفت چې نو هغه د امتحان او د صبر ولو نبی علیہ السلام دغه صفت باندې هم چې نو هغه ولو. داود او سلیمان علیہ السلام چې نو داغوی په صفت د شکر باندې چې نو هغه فایز ولو. نو الله رب العزت نبی علیہ السلام ته هم ملکیت بادشاہت ورکړو شکر باندې اعلی درجه و. دغه شانت یوسف علیہ السلام کې چې نو هغه د صبر مشقت او د بادشاہت د شکر چې نو هغه دواړه صفاتونه حضور علیہ السلام کې هم هغه چې نو هغه موجود ولو. نو دیسه چې سوره وکتل شي دغه انبیاء علیهم السلام موسی علیه السلام ته الله جل جلاله چې نو هغه معجزات ظاهره غټ معجزې ورکړې وي. نبی علیہ السلام له هم الله رب العزت چې نو هغه غټ معجزې ورکړې ظاهره. نو ځکه الله وی اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. تاسو د دې چې نو هغه په نقش قدم چلیږي په دغه باندې زین او دین دا هم معلومه شوله چې حضور علیه السلام د تمام انبیاء علیه السلام نه افضل دی. وزدلته چې نو هغه یو سوال جوړیږي سوال چې نو هغه دا واردېږي چې حضور علیه السلام ته د نور انبیاء علیه السلام چې نو د پیروي حکم وشلو
حالن کې تمام انبیاء علیهم السلام چې دی نو هغه یو اصول وي او یو فروع دین وي. نو فروعي مسایلو کې فروع دین کې خو تمام انبیاء علیهم السلام د یو بل نه نو هغه بدل وي. نو بیا د الله پیغمبر ته څنګه حکم و چې تاسو د اقتدا کوئ؟ نو جواب څنګه نو هغه حضرات دا ذکر کړی دی چې اصول دین کې چې نو هغه ورته تابعداري حکم شوی دی او اصول غټ اهم درې دي: وحدانیت، رسالت، قیامت. د کې چې نو هغه د یو پیغمبر چې نو هغه هم اختلاف دانشته اصول کې چې نو هغه د غټول انبیاء علیهم السلام یو شانتی نه. بیا فروعات کې د ټولو انبیاء علیهم السلام له الله جل جلاله جدا جدا احکامات چې نو هغه ورکړي دي. نو دلته د دې فبهداهم اقتدي، د دې په اقتدا کې چې نو هغه چلیږي. دینه مراد دغه اصول کې نه چې نو هغه فروع کې. بیا دغه نه ورستو د الله پیغمبر یو واضح اعلان وکړلو: قل لا اسألكم عليه اجرا. که تاسو چرته دا خیالي چې زمونږ نه څه پیسې وغیره غواړي نو زه تاسو نه په دې دین باندې تاسو ته د الله په حکم رسول باندې معاوضه نه غواړم. لکه څنګه چې مخکې شان نزول کې تیر شو ما تاسو ته ویلو چې نن هغه د مکې ولید بن مغیره د لوی مشرکانو سردارانو کې ولو او د ډیر زیات ماردار ولو. د بچی چې نو هغه هم ډیر ول. مونږ د الله دا یو له سنن می تفسیر کتلو پاره کې لیکل ول چې دیار له زامن ول. په دیار له زامنو کې نو دریو زامن ته الله پاک چې نو ایمان نصیب کړو، باقی چې نو هغه لسو ته ایمان نو نصیب شي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته ایمان نصیب شو، ولید بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته او هشام بن ولید ته د دریو زامنو ته ایمان نصیب شو. د نور چې نو هغه ته نوالو. نو بهرحال د سره پیسې دا وي. نو مونږ هلته ویلو چې حضور علیه السلام ته رالو که چېرته تا دا مسله د پیسو د وجې نه شروع کړې نو مونږ به تاله دومره پیسې درکو چې ستا د اوو پوشتو پورې به هغه ستا کافي شي، خو ته د خپلې مسلې نه قلار شه. نو الله پیغمبر اعلان وکړلو دا د الله کلام دی، دا د الله حکم دی. زه تاسو ته هغه رسوم: لا اسألكم علیه اجرا. زه تاسو نه په دې باندې څه اجر مزدوري نه غواړم. ان هو الا ذکر للعالمین. دا خو د الله رب العزت چې دی نو هغه ذکر دی، دا د الله نصیحت نه، دا د الله چې نو هغه حکم دی. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اوس د دې متعلق چې نو هغه دوه قوله دي. دغه باندې لاول دا کې بیا به تفسیر آیات ان شاء الله آسان شي. د متعلق چې نو هغه لاول دا خبرو چې دا صورت د اول نو ول تر د اخره پورې چې نو هغه موږ دا مکی صورت دی. یو قول مونږ ویلو چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نه چې هغه چې وما قدر الله حق قدره دا چې نو هغه شپږ آیاتونه په دې کې نه چې دا په مدینه منوره کې نازل شي. نو یو به دغه متعلق تفسیری دویم چې نو هغه قول دار چې دا د ټول په ټوله چې نو هغه مکی دی. نو بیا تفسیر ابن کثیر کې حافظ اماد الدین رحمه الله هغه چې د دینه مراد د مکه مشرکان دي. حضور علیه السلام چې کله د مکه مشرکانو له دعوت ورکړلو دی ونه منلو نو الله رب العزت ما قدر الله حق قدره. دویم چې نو هغه د دې سره چې نو سیاق سباق نه چې نو هغه مخکې وروسته نه د پته لګي چې دا آیت نو هغه مدني دی او دا د یهودو مبارک چې نو هغه نازل شوی دی. یو بیر چې نو شان نزول متعلق لیکلی دی چې حضور علیه السلام چې نو هغه د یهود د دې چې نو مکه کې هلته ولاړ نو اوس چې کله لاړو نو په هغه مجلس کې چې نو هغه د مشرکان هم ناست ولو، قوم سابعین چې نو هغه پکې هم ولو او یهود پکې هم ولو. د یهودو کې چې نو هغه یو چې نو د خولې د لړ نه غورځېدلی ابو رافع چې نو هغه ولو د چې نو هغه د خولې لړ برابر نه د وجه نو همیشه الټه سي چې نو هغه خبرې به کولې. نو حضور علیه السلام دغه مجلس ته لاړو، په دغه کې دغه ابو رافع هم موجود و. نبی علیه السلام ول دعوت ورکړلو. نو چې کله ول نبی علیه السلام دعوت ورکو نبی علیه السلام ته فرمایل مال الله یو کتاب را کړی دی چې هغه کتاب ته قرآن ویل کېږي او زه الله خپل پیغمبر چې جوړ کړم تاسو زما اتباع وکړئ. نو د ابو رافع چې نو هغه دا خبر وکړله چې تو څنګه پیغمبرې مون خو لا اوسه پورې دې پیغمبر نه لیدلې چې هغه بشر وي او د هغه باندې الله پاک کتاب نازل کړی. مونږ چې نو هغه دې نه لیدلې د پیغمبر الیاذ بالله د دې خبره صحیح نه ده. الله جل جلاله په دغه په جواب کې دا آیات راولې غلو وما قدر الله حق قدره او دې چې نو قدر و نکړلو دی د الله چې څنګه د الله پاک قدر چې نو هغه پکارو څنګه د الله پاک لحاظ چې نو هغه پکار ولو. وز دې چې نو هغه بیا سوال دا واردېږي چې دې خو د پیغمبر د نبوت نه انکار وکړو.
دوی خو د انکار د پیغمبر د نبوت نه وکړلو نو او الله پاک وایي چې ما قدر الله حق قدره، دوی د الله قدر ونه کو. حضرات چې نو هغه د هغې د اسانتیا دپاره چې نو هغه ویلی دی وایي د دې چې نو بلا تشبیه مثال داسې دی لکه یو سړی چې نو هغه بل چا خواله خپل یو قاصد ولیږي یا د ملک په سطح باندې سفیر لاړ شي یا چې نو هغه د چا په سطح باندې یو کس چا کرولېږي چا پسې او د هغه ته ووایي چې زما د پیغام پلان کې لویس او د هغه ته چې نو هغه دا خبر وکړه چې پلان کې داسې وایي. اوس چې کله دی لاړو دغه قاصد او دغه سفیر لاړو دغه بل ملک یا د بل کسو د هغه خبره ټکراو کړه مړه تا ته چا ویل ته چې نو هغه چا قاصد جوړ کړی را لېږلی مونږ خو تا نه منو. نو دا وس د دغه کس چې نو هغه د دې قاصد توهین نه دی بلکې دا چې دا کم کس دی لیږلی دی د دغه توهین وکړو. نو دغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو الله مبوس کړی دی. اوس چې الله پاک پیغمبر را لیږلی الله ورته لاړ شه زما پیغمبر او دی ورته وایي چې نه مونږ خو تا پیغمبر نه منو مونږ خو لا اوسه پورې بشر باندې د کتاب نزول نه دی لیدلی. نو الله ځکه وایي ما قدر الله حق قدره، دی د الله چې دی نو هغه څنګه قدر پکارو هغه شانتي ونه کړلو. کله اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، کله چې دوی وویل چې نه نازل کړی الله پاک په یو انسان باندې څه څیز یعنی کتاب. قول نو تو ورته ووایي من انزل الكتاب الذي جاء به موسی. نو صحیح ده تاسو چې دا خبره کوئ ځکه موږ وایو چې دا د یهودو باره کې دا نازل شوی دا آیات مدني دی. نو تو ورته وایي ای پیغمبره چا چې نو هغه نازل کړی دی هغه کتاب چې په هغې سره راتله کړي ول موسی علیه السلام. اوس موسی علیه السلام د تورات خو تاسو قایله یې نه او د هغې تورات په وجه باندې خو تاسو ځان ته چې نو هغه د علم نسبت هم کوئ نه، د دغې تورات په وجه باندې تاسو ځان ته چې نو هغه اهل حق هم وی نه او د دغه تورات د علم په وجه باندې د مکې په مشرکانو باندې تاسو بچیانو ځان له فضیلت هم ثابتولو نه چې دا امیان دي انپړ دي او موږ چې دی نو هغه زموږ سره آسماني علوم دی. نو څنګه تاسو انکار کوئ؟ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی نورا وهدى، چې هغه د خپل وخت چې نو هغه رڼا او هدایت للناس د خلکو دپاره، او هغه تورات چې د هغې سره بیا تاسو زیاتې چې دی نو هغه دومره دا کړی تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفونها کثیره، چې تاسو د هغه پاڼې کړلو ښکاره کوئ تاسو د هغې څه حصه او ډېره حصه وله پټوئ. یعنې کم چې ستاسو د مقصد مطابق کم ځای راځي نو هغه ځای تاسو نو هغه خلکو ته وایئ او په کم ځای کې چې تاسو ته څه میلاویږي نه ستاسو مقصد چې دی نو هغه پکې نه حاصلېږي نو بیا هغه حکمونه هم تاسو پټوئ. وعلمتم ما لم تعلموا، او زده کړو تعلیم درکړو تاسو ته د هغې چې تاسو په هغې نه پوهېدلې انتم ولا آباؤکم نه تاسو نه ستاسو پلار نیکه. نو دوی به اوس نو هغه لازمي خبر ده جواب کې به چې نو هغه چې الله پاک نازل کړو الله را لېږلی نو هغې الله خو زه هم نو پیغمبر جوړ کړی را لېږلی هغې الله ماله هم چې نو هغه دا کتاب را کړی دی، خو چونکې دوی کې زټ ډېر دی د دغې عزت په وجه باندې دوی به دا خبره نه کوي. نو چې نه کوي نو ای پیغمبره تو ورته ووایه قل الله چې الله رب العزت چې نو هغه موسی علیه السلام پیغمبر جوړ کړو هغه له کتاب تورات ورکړو زه هم دقه شانتې الله پیغمبر جوړ کړم ماله چې دی نو الله پاک کتاب را کړ او زه یې را لېږلی. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بیا الله وی پرېږده دوی لره د دوی په دغې چې نو پزل باز کې یلعبون چې دوی په دغې کې لبې کوي دقې چې نو هغه پزلیاتو ته یې دغه پزولو کې بچنه نو هغه دی همیشه اختوي ان تر دې چې نو قیامت به راشي یا به مرګ راشي بیا به الله سره چې نو هغه مخامخ تیاوي. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. اولئک الذین دا کسان دی کم ته چې آتیناهم الکتاب مونږ ورکړولو کتاب والحکم او حکومت والنبوت او نبوت فإن یکفر بها پس کچری انکار کړی د دې هؤلاء دا خلق فقد وکلنا نو مونږ مقرر کړی دی بها په دې سره باندې قوما هغه خلق لیسو بها بکافرین چې هغه نه دی د دې نه انکار کوونکي. اولئک الذین هدى الله هم دا هغه کسان دي چې هدایت کړی دی الله پاکو فبهداهم اقتدی نو د دوی په هدایت د دوی په لاره باندې تل کوه چلیږه. قل ووایه ورته لا اسألکم زه نه غواړم تاسو نه علیه په دې باندې اجر څه مزدوري ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر نصیحت دی د خلکو دپاره. وما قدر الله حق قدره
او قدر ونکړو دوی د الله تعالی څنګه چې داغه قدر پکار ولو اذ قالو کله چې دوی ویلو ما انزل الله نه نازل کړي الله پاک علی بشرین په یو انسان باندې من شی انسسو قل او ورته پیغمبره من انزل الكتاب چارا لګل واغه کتاب الذي اغه جاء به چې پاغه سرات لکړ ول موسی علی السلام نور او هدى للناس چې هغه رڼا او هدایت د خلکو د پاره تجعلونه قراطیسا چې جوړوي تاسو هغه پاڼې تبدونها وتخفون كثيرا تاسو ښکارا کوي هغه صحیحا وتخفون كثيرا او تاسو پټوي ډیر حصہ داغي وعلمتم او ذکر تاسو ته ما اغلم تعلمو چې نه پوي دی انتم تاسو ولا اباؤکم او نستاسو پلار نیکا قل ورته پیغمبر الله یعنی الله را لګلو ثم ذرهم بیا پریک د دوی فی خوضهم د دوی په ظلم مشغولتیا کې یلعبون چې دوی لوبې کوي